واتبع سبیل من اناب الیہ روان شد آغا چا پسی واتبع روان شا تابداریو کا سبیل من دلاری دا آغا چا اناب الیہ چا رجوع کی ماتا نو رجوع اللہ رب العالمین تا پکار دا گورنن خدا تعصب او د جماعت پرستو یو ډیر لوی هوا چلیږي اکثر ما ته ملګری وي یاره د پلان کې مسله کې چې تا خبره وکړه نو دینه خو د اهل حدیثو تایید کیږي او دې سره حنفیت کمزوري کیږي او کله وي یاره ستا تعلق حنفیت سره دی که اهل حدیثو سره اکثر خپل ملګرو سره زه ذوقي طور باندې وام چولی دا حنفیت او اهل حدیث دا مانعت الجمع دی سو دا سے نشی که دے چی یو سڑے حنفیم دے و اہل حدیثم دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لے اہل الحدیث وہ کنو یا مثال پا طور دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لے شاگردان امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ امام ظفر رحمہ اللہ وغیرہ دا ټول کم خلقو دا خو اهل الحدیثو دی همیشه د چارای نه دا اغستی دی قرآن او حدیث ته ګتلی دی او چې کله حدیث سره د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه رائے اصول خلاف شوی دی نو دی د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه رائے پرېښې ده او حدیث یې اغستی دی او دارنګ مقدمه د شامی چې چا کتلی نو علته هم د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه دا قول صریح ذکر کی اذا صح الحدیث فهو مذهبی چې صحیح حدیث بدا زما مذهب دی نو که چرته کې د حدیث اتباع حنفی مذهبی خو هر حنفی اهل الحدیث دی دا خو مانعت الجمع نه دي چې کنه دوال نشي جمع کېدی یو سړی حنفی هم دی یو سړی اهل الحدیث هم دی دا فضا ختم که الحمدلله زه خو ځان ته حنفی المسلک وام او په دې باندې خوشحاله یم زه خو ځان ته چې کوم دی د مجتهدینو احترام کوونکی وام زه خپله حنفی یم دا د ملګرو په زول اعتراضات دي او وهمیات دي زه حنفی مسلک والا یم اشاعت التوحید و سنه سره زمون تعلق دی البته قرآن او حدیث د دې هر څه نه مقدم ګڼو او کوم چې اهل الحدیث دي نو هغه اهل حق ګڼو اختلاف فروعي مسایلو کې به خپل ځای وي لیکن د هغې اختلاف د وجې نه دا باطل پرست خو موږ نشو ګرځولی اهل حق دی اختلاف په خپل ځای باندې دی او اختلاف دی درجې ته رسول نه دی پکار چې د هغې نه بالکل فتوا بازی او په یو بل باندې د کفر فتوی لګول شروع شي پکار دا د امت مسلمه قرآن او سنت مخکې کی او د قرآن او سنت سره چې د چا خبره موافق دا هغه واخله زه خپل احناف ملګرو ته د دې خبرې ډیر تعلیم ورکوم چې کوم ځای کې د فقه یو جزیه سره حدیث معارض شو او د دواړو معارضه راله فقه به پرېښودو شي او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باغستی شي او اهل حدیث ورونو ته هم دا وام چې کوم ځای کې جانبینو ته دلایل دي نو که یو سړی د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه والا چې کوم حدیث نه استدلال کړی دی هغه حدیث واخلي هلته تاسو تشدد مه کوئ نو که چېرته په حدیث عمل کول مونږ تشدد نه ګڼو او دغه رنګې د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه رائے پسې تلل چې هغه د حدیث خلاف نه وي دا تشدد اهل حدیث نه کوي نو بیا خبره کې رواني کوم ځای نه راغی بیا خو رواني نشته دا جنګ خو د دغه ځای نه راغی چې مونږ چې کوم دی وایو چې یاره څوک زمونږ د امام ابو حنیفه تقلید نه کوي بس دا خوارج دی او دا اهل حدث دی او دا دی او دا نو د دې نه خو جنګ جوړ شو او که چېرته کې څوک د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د مسلک تابعدار وي حنفی المسلک وي او هغه کې دا انصاف وي چې د صریح حدیث او د نص مقابله کې حنفی مسلک ته ترجیح نه ورکي بلکې نص اخلي خو چې کم ځای کې دلایل متعارض دي یا چې کم دی مسله غیر منصوص ده هلته کې د مجتهدینو د رایې نه یو سړي رائے د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه واغسته د تم ظالم و ظلم وایا دا گنجائش تا
د صحیح حدیث مقابله کې یو سړی د فقه جزئی راخلی د ته مونږ هم غلطه وایو که یو سړی دومره انصاف کوي نو په دوره انصافي سانچه کې تقلید ته خو شرک مه وایه کم چې تقلید جامد دی هغې ته اشاعت التوحید و سنه علما هم شرک وایي خو کم چې د تحقیق په زاویه کې دی یعنی دلایل متعارض دي د یو مجتهد رای پسې بځي د عام مجتهدینو په نسبت ماته د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه رای بهتره واغستې شوه زه هغې پسې ځم خو سره د دې که څوک د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه دا رای نه قبلی او په احترام سره دا پریدي او بل رای اختیاري هغه ته مونږ اهل حق وایو او هغه ته مونږ ظالم او ضل او فاسق نه وایو که داسې رای قایم کړي شي انشاءالله نو دا به ډېره ښه وي دې سره تشدد ختمیږي او که نه داسې وي چې اهل حدیث مکمل احناف او حنفی المسلک تقلید کوونکو ته مشرکان وایي یا چې کم دی نو څوک د امام ابو حنیفه تقلید نه کوي هغه چې کم دی نو ځان کړولی شي په حدیث باندې عمل کوي یا چې کم دی د یو بل مجتهد پر رای باندې عمل کوي نو اهل هوا او اهل حدث او دارنګ قسم فتوی به مونږ هم نه لګو چې د اعتدال رای قایم شي ان شاء الله الرحمن بیا د امت کې ډیر صلاحیتونه شته او کنه داسي چې خامخا زه د حنفیت پابند کومه ته د بل سیس پابند کې ته د بل سیس او بیا مجتهدینو پسې بدره دی وایو یا مونږ نور محدثینو پسې بدره دی وایو دا ډېر زیات د ظلم او د تاوان خبره وګرځي د یاد ساته فروعي مسائلو کې دومره مسلمه فیصله څوک هم نشي کولی کم ځای کې چې جانبینو ته دلایل دي هلته به دا اختلاف وي خو دې اختلاف له دومره هوا ورکول نه دي پکار که یو سړی وي چې زه د حدیث باندې عمل کوم دا حدیث ما ته اولا ښکاري خو د دې بل جانب احترام کوم دا بالکل اهل حق دی او دا بالکل په حق دی خو که یو سړی وي چې خامخا به حنفي او که د امام ابو حنیفه رحم الله علیه رای دی په یو ځای کې هم پرېښوده ته به حنفي هم نه او ته به د مجتهدینو چې کوم دی ګستاخي هم شمارلی شي او ته به چې کوم دی اهل حدیث شمارلی شي او ته به دا او ته به هغه نو دا خو ظلم دی یا یو سړی دا ووی چې ته به یو مسله کې د امام ابو حنیفه نوم ناخلی او ته چې کوم دی د هغې دا ټول اجتهادات دا به یو فضول خبره ګڼې دا خبره هم د ظلم ده طریقه دا ده چې هر سړی دی قرآن او حدیث باندې عمل کوي چې کله ظاهر دلایل شته بس د قرآن او حدیث باندې به عمل کوي خو چې کوم ځای کې دلایل جانبینو ته دي دلایل متعارض دي او پاغه کې فیصله نه کیږي نو د خپل رائے په ځای باندې د یو مجتهد پر رائے عمل کول ته اچاله شرک ویل نه دی پکار یا یو مسله منسوسی ده نه صریح نص پکې نشته نو یو سړی د یو مجتهد رائے پسې لاړ دې سره هغه مشرک کیږي نه نو که جانبینو ته دا اعتدال قایم شي نو ان شاء الله الرحمن دا مسائل به حل شي او خلکو کې به الله هغه صلاحیت هم پیدا کی اکنه دغه سي چې یو سړی بالکل پړانده روان دی او د هیچا دلیل ته غوږ نه ږدي دې سره به پریشانۍ ډېر زیات شي ځکه زه اکثر ملګرو ته هم که چېرې اهل حدیث د یو تنظیم نوم نو تنظیم اهل حدیث سره زموږ هیڅ تعلق نشته او که چېرته اهل حدیث یو صفتي نوم وي نو ټول احناف چې په صحیح د امام ابو حنیفه رحم الله علیه په مسلک او د هغه په صحیح اصولو څوک عمل کوي اصل اهل حدیث خدا دی ځکه اذا صح الحدیث فهو مذهبي چې صحیح حدیث تلاش کوي او په صحیح حدیث عمل کول اهل هغه حنفیتی خدا سے حنفیت خو گویا کې لازم دی په هر انسان باندې چې په صحیح حدیث باندې عمل وکړي وتبع سبیل من اناب الی